ګورئ مونږ او تاسو که قرآن کریم مبارک باندې نظر واچو اول نوخلا الحمدنا تر والناس پوری او بیا داسې په لکاو تعداد باندې د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک احادیث مبارکه چې پاغه باندې مونږ او تاسو نظر واچو اول وخلا تر اخیر پوری چې څومره احادیث دي او څومره د قران کریم مبارک آیاتونه دي په دغه ټولو آیاتونو کې او په ټولو احادیثو کې چې څومره صحیح سند باندې ثابت احادیث دي هغه ټوله مجموعه چې انسان وګوري دوا قسمه داسې کسان مونږ ته پکې میلاوږي دوا قسمه په قران کریم کې او په احادیثو مبارکو کې دوا قسمه داسې خلق مونږ ته پکې میلاويږي چې هغه سره خدای پاک جل جلاله اعلان جنگ کړای دی الله فرمایلی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی چې الله فرمایي هغه ته حدیث قدسی ویل کږي یعنی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله قال دا سی فرمایلی یعنی حدیث قدسی دی دو قسم خلق دی چې اغوی سره خدای پاک دا خبره واوري نن سبا خلق د اولیاء بی ادبی نعوذ بالله من ذالک د خپل ځان خوراک غړي شپه او ورځ د اولیاء په ګستاخی کې تیر شي اغوی پسې خبره د اغوی دربار پسې خبره د اغوی ذات پسې ډرامه بازی او خبره دا یاد لري کوم یو خلق چې د اولیاء پسې یا د اغوی کراماتو پسې یا د اغوی دربار پسې یا د اغوی ذات پسې مسخره کوي ګستاخی کوي په اغدو کسانو کې یو کس دام دی چې رب جل جلاله هغه ته اعلان جنگ کړی دی په اغدو قسم خلقو کې یو هغه انسان دی نعوذ بالله چې د هغه په معاملاتو کې د هغه په مال حال کې سود وي سود معاملات کا هغه ته خدای پاک جل جلاله اعلان جنگ فرمایله لري الله فرمایي قران کې پارا نمبر 3 کې سورۃ ال عمران کې یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين او بیا ورته الله پسې آیات کې فرمایي فإن لم تفعلوا نفأذنوا بحرب من الله ورسوله الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو اے د ایمان او د اسلام دعوه کوونکو خلکو چې تاسو یې چې مونږه مؤمنان یو مسلمانان یو الله فرمایي اتقوا الله تاسو مان وېریږئ الله وذروا الله جل جلاله فرمایي چې تاسو سود پرې دی مان وېرګئ سود مکوي په معاملاتو کې دا په ظاهر باندې تا ته یو معمولی نفع غوندخکاری
خود دی وبال او عذاب او تکلیف دا ډیر لوی دی. الله فرمای او بیا الله څه فرمای فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. کچرت تاسو سود معاملہ پری نخو دا الله فرمای او تاسو دغه سي د سود په معاملہ کې نعوذ بالله رواني الله فرمای تاسو زما او زما د نبی کریم علیہ السلام مبارک جنگ تبیا تیار شه. الله فرمای څوک کړی شي د الله جنگ، څوک مخامخ کېدی شي د الہ العالمین جنگ تا اغسر د توري راخشتو تا څوک راوتی شي الله جل جلاله د جنگ د پارا میدان تا. مقصد د دې خبره داري چې بیا به ذلیل خوار به خاسر او تاوانی به نامراد به ناکام به شرمنده به. الله فرمایي چې دا کوم یو سیز نه ما من کړای او تاغې نه من نشي. او دویم لمبر کس چې هغه ته خدای پاک جل جلاله اعلان جنگ کړای دی هغه څوک دی؟ هغه د بخاری حدیث دی. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صحابی حضرت سیدنا ابو هریرہ رضی اللہ عنہ هغه فرمائی چې دویم لمبر هغه کس چې الله جل جلاله هغه ته اعلان جنگ کړی دی اکس دا دی چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایلی دی ان الله قال بیشکا نبی علیہ السلام فرمائی چې ماتا الله فرمایلی دی او دا سره ته فرمایلی دی چې من عاد لی ولیا فقد اذنته بالحرب. چې کوم خلق مخبز مکه باندې زما اولیاء سره د زما پاکانو سره اغوی سره دشمنی ساتي، اغوی سره بغض ساتي، اغوی سره ضد او عناد ساتي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی رب میں فرمائی دغه خلق تزما پزمکه باندې د اسمان د طرف او د عرش د طرف نه اعلان جنگ دی. الله فرمائی دا د ماتا زما د جنگ لپاره تیار شي چې څوک پزمکه باندې د اولیاء د نیکانو د پاکانو د صالحانو د مقربینو د متقین چې کوم خلق پرهیزگار دي داوی مخالفت کا اغوی سره دشمنی کا اغوی سره بغض کا داوی بے ادبی کا دا اغه خلق دی. دویم لمبر چې خدای پاک جل جلاله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه سره اعلان جنگ اور سره فرمایله